بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو. دا وخت د مراټي کلی بایپاس سره موجود یم. دا خور زما تر څنګ به تاسو ته ښکاري دا د خپل کوره را بې درکه شوې ده. حالات خراب دي. نن سبا چې کوم دی دې حالاتو کې داسې پیغله ښځه یا غټه زنانه ګرځېده ډېر زیات د خطرو سره مخ کېدل دي. خو که چېرې وګورو د دې ذهني توازن درست نه دی. دماغو کې لږه شانتې مسله ده، ولې چې څوک هم ویني نو وایي چې دا مې رور دی، دا مې خپلوان دی. نو موږ غواړو چې د دې رور دا خبرې هم تاسو سره شریکې کړو چا سره چې دلته کېده، او بل غواړو چې دا خپل وارثینو ته ورساو. تر رسېدو پورې به تاسو زموږ سره دا هیلپ کوئ چې ویډیو به مخکې د ملګرو سره شریکوئ. څنګه راله، څه طریقه وشوه، ګاډي نه مو الله تعالی بچ کړی. دوه خبرې د رور سره کوو. السلام علیکم. السلام. څنګه دی رور؟ ښه خیر دی مننه سړي. ډېره مننه. د غیرت او د پښتو کار دی وکړو، د یو تور سرې عزت دی بچ کړو، پناه دی ورکړه. بل څه طریقې سره دا راله؟ دا د بایپاس باندې را روانه وه، یو ګاډي والا سره ټکراو شوه. ګاډي والا خو تکړه ګاډي رامنې کړوه. بیا زموږ زنانه وره دی کور ته راوسته. بیا مو تپوسونه کوله، دې ذهني طور کمزوری وه، نو لکه څه نوم نشان میشان ورته نه وتلو. بیا زموږ د کور ورته زموږ ساړې کې کېناسته. بیا موږ واپس کور ته راوسته. نن پنځمه ورځ ده زموږ کره ده چې کوم علاقې دی خو لږ کره موږ وګرځولو په هغه علاقو باندې. ګاډی مې ټوله رس کړې وه، ټوله ورځ مې وګرځولو. خپله زنانه هم راسره وه، په هغه علاقو کې دا نه څوک یې پېژني هم نه. بیا مو تاڼې ته بوتل، تاڼې هم والا و چې لکه دا مونږ ساتلې، دا ته کور وساته. او هلته مې راپورټ هم جمع کړوه. خو لکه بس بیا مونږ مجبور شو دا میډیا مو راوغوښته. دې په وجه باندې به درېده مور او پلار مې لوش. بل وایي ذهني توازن یې کمزوری دی، څه ټایم وایي داسې روانه شي. رښتیا داسې مازدیګري کې ټوله سم وي، خو چې مازدیګري شي نو دا ویرونه مې دی ما په دا وخت جاړي. هغې په وجه باندې دا زموږ د کوره وځي. خو بیا هم زموږ زنانه تکړه وي، ورشي راولي واپس کور ته. نو موږ ورته واړه ټول راجمع کړو، خو بیا هم خپل وړو کې دا کې فرق دی که نه. مازدیګري کې دا وتو کوشش کوي. ښه، دې سره یو دوه خبرې کوو. څنګه حال دی خور؟ نوم دې څه دی؟ نومه حنظرو. څه نوم دی؟ حنظرو. حنظرو. او د کم ځای څه نښه پته څه درته معلوم دي که نه؟ بیخي. او څه ټایم د کوره راوتئ پته درته لګي؟ بیخي. او د پلار دې څه نوم دی؟ پلار نوم درځي؟ دا وایي چې پلار مې ګاڼه کې کار کوي او اور ولي او ګوړه ګټي. بس دقه یو خبره کوي. پلار دې ګاڼۍ کې کار کوي؟ ها، ورېرونه دې یادېږي که نه؟ د وروڼو نومونه درځي؟ اوس ذهني توازن چې کوم دی دماغو کې څه شته نه، څه هم نه ورځي. خو بالکل دنیا وایي د چا د مخه آباده ده. د وروڼو دلته مشران هم دي، دی ورسره ډېر چې کومه دی لکه دی وایي چې زمونږ نورې خویندې هم شته او دا هم زمونږ یو خور شو. ښه، که دا داسې وځي که نه نو څه دی خیال دی؟ نو به زموږ خویندې خو کور کې دی یو پس ورمنډه کې راولي. موږ ټوله پردی مزدوري کوو. بس موږ وایي څلورو خویندې مو نورې دا مو پنځمه خور شوه. موږ پرې تنګ نه یو، خو لکه مالکان به مو پسې ګرځي او د مازدیګر کې داسې منډې وي نو لکه دا موږ ته لږ مشکل دی. نور څه مشکل موږ ته نشته. بالکل ورساو پورې رسول ستاسو هیلپ به ډېر ضروري وي زمونږ سره. که چېرې دا ویډیو شریکه کړئ، کېدای شي د دې وارثان میلاو شي. نو لازمي کوشش وکئ. که تاسو یې پیژنئ یا په محله کې څوک پیژنئ چې دا د هغوی د کور ده، نو لازمي به ورته اطلاع وکئ. نمبر به هم تاسو ته موږ ښایو. لږ رانږدې شه. ښه، بل دا وایه چې په خپله مرضۍ ووته، زه ذمهوار نه یم. او دا خبره زه کومه کوم که په خپله مرضۍ چې ته ووته او زموږ زنانه ته ناخبره شوې او چې ته لاړه نو دغې ذمهوار به زه نه یم. لکه که مور پلار سبا دلته که راغلو ما له کېناستو نو دا خو د وتو کوشش کوي. پنځه ورځې خو ما ښه بندیوان وساتلی که نه، دې نه پس دا ووته نو لکه زه ذمهواره دغه خبره نه یم. که دلته کي او په خپله مړ دی نور د ما خور دی پرې تنګ نه دلته کېدی وي. په خپله ځي؟ په خپله ځي که نه مازدیګري کې وځي. دا ما پرون دا بایپاس ته خوا نه راوستله، 2 پیرې تلې ده. بایپاس چې پیله راتلم لکه گاړو نه وایي الله بچ کړو. گاړو نه بس ټکراو شوی و، سره خدای پاک لکه بچ کړه. زندګي و د خدای پاک نه یې ورکړې، دا به ووایو. ستاسو د رابطې څه نمبر؟ زما رابطې نمبر دی 0309 088 87 88. بالکل د رابطې نمبر دا دی. او دا خور پکې لږه رانږدې که راولئ. دغه د هر چا په کور کې به تور سرې وي، خپله تور سرې وګڼئ او دا کوشش وکړئ چې وارثانو ته دا ویډیو ورسي. نو انشاءالله دې کې به هم زمونږ او ستاسو ډېر ثواب کېږي. ډېره مننه.